مجيد. د روجې د کتاب نه پس اوس د اعتکاف کتاب شروع شو. کتاب الاعتکاف 1288 نمبر حدیث مبارک دی. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے دا حدیث روایت تے. دا حضرت عمر رضی اللہ عنہ زوی دے، عبداللہ نامے دا، او پا ابن عمر کنیت باندی مشہور دے. پلار او زوی دواړه جلیل القدر صحابه دی او دواړه د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په زمانہ کې مفتیان صحابه کرامو. قال فرمائی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام معمول مبارک داو، یعتکف العشر الاواخر من رمضان، چې د رمضان آخرانه لس ورځې لس شپې به اعتکاف فرمایلو، اعتکاف به کول. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام همیش د پاره معمول داو چې د رمضان المبارک آخرانه لس ورځې لس شپې دا به اعتکاف کولو، اعتکاف. متفق علیہ، امام بخاری او امام مسلم رحمهم الله دا حدیث په خپل صحیحینو کې ذکر کړی دی. بیا د دې حدیث په شرح او وضاحت کې عالمانو دا خبره لیکلې ده، فقهاو د امت فقها د دې حدیث پرولا دا مسله کوي چې کله پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مدینه منوره ته تشریف وړلی دی، دا هغه راز پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام همیشه د رمضان آخرانه لس ورځې اعتکاف همیشه فرمایلی دی. دیو جنا فقها وی د رمضان د آخرانو لس ورځو آخرانه عشره اعتکاف سنت مؤکده دی، سنت مؤکده. زمونږ په دې عالمانو کې او ډېر د اوچتې پایې عالم دی، علامه عینی رحمه الله په نامه مشهور دی. هغه یو کتاب لیکلی دی عمدة القاری، هغه کې لیکلی دی د حضرت ابن شهاب زهری رحمه الله دا وینا را نقل کړی ده چې حضرت ابن شهاب زهری رحمه الله با ډېر حیرت او تعجب فرمایلو او ویل به چې کوم عمل پیغمبر علیہ السلام چرم نه دی پریښی، دا سوچ و چې مون خلق هغه نظر انداز کو، یعنی اعتکاف نبی علیہ السلام چرم نه دی پریښی. د حدیث کې چې کوم لفظ رالو کان یعتکفو، په دې طالبان پوهېږي دا د ګرامر خبره ده، د دې نه مراد همیشوالی وي، استمرار. او عجیب خبره ده کوم عمل پیغمبر علیہ السلام چرې پریښی نی، مون خلق هغه داسې نظر انداز کو. ورپسې حدیث کې 1291 نمبر حدیث دی، 1269 عن عائشة رضی اللہ عنہا، ام المومنین د مسلمانانو مور بیوی د اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے روایت تے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام به همیش د رمضان المبارک آخرانه عشره اعتکاف فرمایو، اعتکاف به کول. حتی توفاه الله تعالی، تر دې پوری چې الله پاک ورلا وفات ورکو، د دې دنیا نه پورته، مطلب تر مرګ پوری
پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ کی اعتکاف نه دی پرېښودی. ثم اعتکف ازواجه من بعده، نبی علیہ السلام چې کله دنیا نه پرده فرمایله د هغوی د وفات نه بعد د هغوی بیبیانو به بیا په خپلو کورونو کې اعتکاف کولو. متفق علیه. د دې حدیث په شرح کې دا خبره لیکل کېږي، د حدیث کې یو ټکی رالو حتی توفاه الله تعالی، تر دې پورې چې الله پاک ورله وفات ورکو، د دنیا نه رخصت شول. په دې وجه در مختار زمونږ د احنافو د حنفیو معتبره فتاوه ده، هغې کې لیکلي دي چې دا د آخرنو لسو ورځو اعتکاف، د رمضان د آخرنو لسو ورځو اعتکاف دا سنت مؤکده علی الکفایه دی. څه دی بھئی؟ سنت مؤکده علی الکفایه. څه مطلب؟ مطلب دا دی چې که په محله کې یو کس هم اعتکاف وکړو نو د ټولو ذمواري به ادا شي. علی الکفایه دا مطلب. او کچری داسې بدقسمته محله وه چې یو قسم اعتکاف اونکو نو ټول ګناهګار. اوس خو الله پاک ډیر فضل کړی دی الحمدلله، د تبلیغ والا مرګرو د جماعت د مرګرو محنت دی، دا فضایلو تعلیم کیږي، ګټې مخې ته رالي. په یو جماعت کې 12 15 اته او شپږ ځوانان اعتکافونو ته کیني الحمدلله. تر دې پورې شوق زیات شوی دی چې کوم وسداره خلک دي هغې د اعتکاف دپاره حرمینو ته ځي. په حرم شریف کې، حرم مکی کې، حرم مدني کې اعتکاف کوي. اوس د خلکو زړونو کې شوق او مینه د دین زیاته شوې ده الحمدلله. د علماو محنت ته ځای په ځای درسونه دي الحمدلله. خو مسله دا یادو ساتو که یو قسم اعتکاف وکړو د ټولې محلې غاړه خلاصه شوه او زنانو، او که یو هم ونکړو نو د ټولو غاړه بنده ده. دا ټکی پکې رالو ثم اعتکف ازواجه من بعده، نبی علیہ السلام وفات نه بعد به د هغې بیبیانو اعتکاف کولو. نو د زنانو اعتکاف هم شته دی. زمونږ پاکې میندې د نبی علیہ السلام پاکې بیبیانې ازواج مطهرات، الله پاک دې ترې نه راضي شي. زمونږ د روحاني اولاد د طرف او ټول امت د طرفه دې وله خدای پاک بهترینې بدلې ورکړي. هغوی به په کورونو کې اعتکاف کول. په کوم ځای کې؟ کورونو کې. دې وجې نه زمونږ فقها فرمایي چې ښځو له په کورونو کې اعتکاف کول پکار دي. دا د دوی دپاره غوره خبره ده، مستحبه ده. په کور کې چې کوم ځای د ځان دپاره څه کوي؟ خاص کوي، بس دغه د دوی د اعتکاف ځای دی. بیا به بغیر ضرورته د هغې نه روځي. اوړي ژمي کې د خیال کوي. هغه یو ځل چې سخته ګرمي وه نو زنانو کې خو الحمدلله دا شوق اوس د اعتکافونو شته دی. زمونږ دې کلي کې په هر کور کې زنانه اعتکاف کوي او داسې به نورو کلو کې هم ترتیب وي انشاءالله. نو سخته ګرمي وه نو ګرمۍ کې خو د ورځې کوټه یخی او بیا د شپې څه شي ګرمۍ. بدي مازدیګر کې ځان له کمره برابره کړې د بجلیانو هم دغه بد حال و، الله دې خیر وکړي. نو بیا ډېر کسان چا ټلیفونونه کول او چا اطلاقانې کول، یاره دوی سایډ اوبه د بجلي. نو داسې ځای دې ځان له ټاکي چې هغه د شپې او د ورځې دواړو وختونو کې ورکړي سهولت سره. نور د دې خوښه د کور کې کوم ځای هم ځان دپاره ټاکي، پردې راته وایي او کوم داسې حد بندي کوي. دغه ځای د دې دپاره د جومات په حکم کې دی. زنانو ته دا مسله وکړئ، دغه ځای د دې دپاره د جومات حکم لري.
1200 نمبر حدیث تے دے باب آخرنے حدیث تے عن ابی هريرة رضی اللہ عنہ قال جلیل القدر صحابی سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت تے فرمائی لی دی کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی کل رمضان 10 ایام نبی علیہ السلام بہر رمضان کی 10 ورځې اعتکاف کولو فلما كان العام الذي قبض فيه چې کله په هغه کال رالو چې په کم کال کې به بیا روح به قبض کیږي د دنیا نه به تشریف وړي انتقال به کیږي اعتکف 20 یوما دغه کال باندې 20 ورځې اعتکاف فرمایي یو په ډبل او دغه د ختمونو د دور په حق لم دا خبره شته چې هر رمضان کې ما حضرت جبریل علیہ السلام سره د قرآن مجید دور کېدو او په کم کال چې بیا د دنیا نه انتقال کوي په دغه ځل باندې 2 ځل دور کړی دې کې عالمان یو ډېره دلچسپه خبره لیکي او دا مشران د دې خبرې ته لږ زیات متوجه شي هغه دا چې د پیغمبر علیه السلام د ژوند مبارک کله آخرنی کال شو نو د رب العزت د دربار د حاضره وخت راجوخ شو سبحانه نو ملاقات د محبوب سره ملاقات الله زموږ زړونو کې د الله محبت پیدا کی بیا موږ ته اندازه وشي د محبوب د ملاقات هغه شوق نور هم زیات شو او دې کې امت د پاره تعلیم هم د ما او تا د پاره چې کله آخرنه وخت شي د ژوند څه شي آخرنه وخت شي نو بیا په دغه وخت کې نیکه او ښېګړې دا نور هم زیاتول پکار دي یو په ډبل کول پکار ګیره کې سپینو لګېده د زنانه په سر کې سپینو لګېده نوسه شو دنیا ته راغله باس لاس واله نور اوس در سره خوند نه کوي اسیم مسلمان و گناهونو نه پرهیز کوي او د نیکیانو شوق به وي د اطاعت او د فرمان بردارۍ شوق به وي خو چې کله سپین ډکې ګیره کې ولګېدو زنانو سر کې سپین ډکې ولګېدو یعنی عمر د دې امت اوسط عمر 500 نه 80 پورې دی څه مطلب په خپل صحیح مرګ چې پکې سړی مړ کېږي دا امت د 500 نه واله د 80 په لکیره کې مړ کېږي اوسط زیات خلک به دې لکیره کې مري 500 یو 500 دو 500 درې 500 80 اخوا بیا چې کم اوړیا کم دي او چې بیا د اویاو نه اوړي هغه نور هم کم دي او چې بیا د اتیاو نه اخوا اوړي هغه لکیري ته هغه بیا ښه کم دي او چې بیا د څلور نیمو شلو نه اخوا اوړي د سلو لکیري ته نور هم کم دي او چې سلو نه واوړي اخوا بیا بیخي په نشت حساب دي د هغې هم زولي کم دي او ګرځي راګرځي دا مونږ خلک ورته پردي ښکارو د هغه د خبرو اترو څوک نشته د خبرو اترو د څوک نشته دی نو ورپسې روانې اخرنۍ دي دنیا کې اولنۍ نه سي اخرنۍ دا مو چې زما دومره عمر دی نه ته ترې نه پاتې شوی ته د هغه ډلې سړی اخرنۍ بس لاس واخله سترګې قابو کا خوله قابو کا غوږونه قابو کا تا اوس هم ځان له هلکانو غونته شیشه اخیستې ده موبایل دی در سره ټچ 2 ټکي سبق دی ویلی سکول کې ځکه پرېږده دا شیزونه تسبیح په لاس کې واله ډېر بدي ښکاري او تا ته څه حاجت دی تا ته ضرورت د څه خبرې دی او دا بدقسمته اولاد چې پلار یې ریټیر شي وله دوکانګې واچوي ویزا اوس هم ولا ټیلی ورکې څه خو به ګټې که نه او ټي وي ورته لګولی دی په دوکان کې ویزه ورسره به مشغولي مسله ورته کېده نیکبخته لوټه ورته کېده قرآن مجید ورته کېده غټې چشمې وله جوړې کا تسبیح ورته کېده صلات تسبیح مونځ طرف ته متوجه کا نیکیانې ورته مخې ته کا ویره لږ په مشغول ټي وي ورته لګولی نو که په دې ټي وي کې ته څه ووته بیا دی خواصم د خدای پاک قیدی دی کنه حدیث شریف کې راغلی دی
بوډا سړی په دې ځمکه د خدای پاک څه دی ګوره قیدي چې په ضمانت راوتی یا را تښتېدلی که نه جیل نه نو هغه پسې خو پولیس ګرځي که بس چې کم ځای کې مولا په ګوتو ورلو څه به یې کوي نیسي به اوچتوي دا سپین ږیرې سپین سرې لکه دا خبره نه ده مرګ هر چاله شته ځوانان دې دوکه کې پرونو زه دې خبرې د وجې نه چې زموږ ته خو ټایم ډېر دی بوډاګان ژوندي وي او د ځوانانو جنازې له موږه ورکه ورم که که نه بیمار